بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 26 نمبر درس دی. دینه مخکې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې د مبني مشهور اقسام دا شپږ دي. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معلوم، نمبر 3 ټول حروف، نمبر 4 د فعل مضارع هغه صیغې چې د کومو په آخر کې نون د جمع مؤنث وي یا نون تاکید د ثقیلې او د خفیفې وي. نمبر 5 هغه اسم متمکن چې کوم په ترکیب کې نه واقع، او نمبر 6 اسم غیر متمکن. بیا په دې شپږو قسمونو کې لومبي 3 قسمونه دا مونږه ذکر کړي او مونږه دا خبره هم ذکر کړې وه چې دغه 3 قسمونو ته مبني الاصل وی. د مبني څلورم مشهور قسم دی هغه فعل مضارع چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي یا د هغې په آخر کې د ثقیلې او د خفیفې نون وي. خو د فعل مضارع کمی صیغې مبني دي او بیا د مبني کېدو څه علامات دي. نو دې دپاره زه دا خبره مناسب ګڼم چې د فعل مضارع کم تقسیم مخکې مونږ کړی چې د هغې تقسیم زه مختصرا ذکر وکړم، نو انشاءالله تعالی دا به مونږ ته ډیره فایده راکړي. مونږ دا خبره کړې وه چې د فعل مضارع صیغې دا په 3 قسمه باندې دي: 2 صیغې، 15 صیغې او 7 صیغې. 2 صیغې هغه وي چې د هغې په آخر کې نون د جمع مؤنث وي، او هغه یوه د جمع مؤنث غایب صیغه ده او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه ده. دا دواړه صیغې دا مبني دي په سکون سره. د فعل مضارع د جمع مؤنث غایب صیغه او د جمع مؤنث حاضر صیغه دا دواړه مبني دي او د مبني کېدو علامت دی سکون. مثلا یضربنا او تضربنا، نو یضربنا کې په با باندې جزم دی او دغسې په تضربنا کې هم په با باندې جزم دی او دا تدید او مبني کېدو علامت دی. دغسې یسمعنا او تسمعنا. د فعل مضارع د گردان دویم قسم هغه دی چې هغه د ضمیر بارز نه خالی دي، او دا مونږه دا خبره کړې وه چې دا 15 صیغې دي: 1 مذکر غایب، 1 مؤنث غایب، 1 مذکر حاضر، 1 متکلم او جمع متکلم. نو دا 15 صیغې دا خو په عام حالاتو کې دا معرب دي او ته دې اعراب دا مونږه په تفصیل سره دا ذکر کړي دي. لیکن کله چې ته دې 15 صیغو په آخر کې د ثقیلې نون یا د خفیفې نون ولګي، نو دا 15 صیغې به بیا مبني وي په فتحې سره. د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز نشته دی، کله چې ته دې په آخر کې د ثقیلې نون یا د خفیفې نون ولګي، نو د فعل مضارع دغه 15 صیغې دا به مبني وي په فتحې سره. مثلا لیضربن، لتضربن، لتضربن، لأضربن، لنضربن. دا خو د ثقیلې مثالونه و. د خفیفې مثالونه دي لیضربن، لتضربن، لتضربن، لأضربن، لنضربن. نو که مونږ او تاسو په غور سره وګورو نو دا کم مثالونه مونږ ذکر کړل، نو په دې ټولو کې په با باندې فتحه ده، نو دا تدې د مبني کېدو علامت دی. 3 نمبر د فعل مضارع هغه صیغې
چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز وي یا د هغې په آخر کې نون اعرابي وي. چې کله ته دې 7 صیغو په آخر کې د ثقیلي نون یا به کومو صیغو کې چې خفیفه راځي نو د خفیفې نون پکې ولګي، نو بیا د نحویانو په خپل منځ کې اختلاف دی چې آیا دا 7 صیغې دا معرب دي او کو مبني دي. نو کم جمهور نحویان دي نو هغوی ته دې خبرې قایله دي چې کله ته دې 7 صیغو سره د ثقیلي نون یا د خفیفې نون ولګي نو ته دې باوجود به د 7 صیغې دا به معرب وي او دا به معرب وي په نون اعرابي په حذف سره. زه بیا یو ځل ته دې خبرې تکرار کوم، د فعل مضارع هغه 7 صیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده چې کله ته دې سره د ثقیلي نون یا د خفیفې نون ولګي نو آیا دا 7 صیغې دا معرب دي او که مبني دي. نو په دې کې د نحوي علما کرامو په خپل منځ کې اختلاف دی. جمهور نحویان دا وایي چې د ثقیلي نون او د خفیفې نون د لګېدلو نه وروستو هم دا صیغې دا معرب دي او د معرب کېدو علامت هغه د نون ثقیلي د معرب کېدو علامت هغه د نون اعرابي حذف دی، یعنی دا 7 صیغې معرب دي د نون په حذف سره. او ته دې خبرې تصریح دا جمهور نحوي ابن مالک، ابن عقیل او داسو نورو نحویانو هم کړې ده. البته بعض نحویان هغه ته دې خبرې قایله دي چې په هغې کې امام اخفش رحمه الله هم دی. هغه فرمایي چې کله ته دې 7 صیغو په آخر کې د ثقیلي نون او د خفیفي نون ولګي نو بیا به دا 7 صیغې دا به مبني وي. او زموږ په مدارسو کې چې عام کم د نحوي کتابونه هغه پړاویږي نو په هغې کې هم دا خبره دا مطلقا لیکلې ده چې د فعل مضارع په کومو صیغو په آخر کې د ثقیلي نون یا د خفیفي نون ولګي نو هغه به مبني وي. نو هغه هم د امام اخفش رحمه الله ته دې قول د هغې تایید کوي. نو حاصل دا شو چې د فعل مضارع په کومو 2 صیغو کې نون د جمع مؤنث دی نو هغه مبني دي په سکون سره. د فعل مضارع هغه 15 صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر بارز نشته دی بلکې په هغې کې ضمیر پټ وي نو دغه صیغو په آخر کې چې کله د ثقیلي نون او د خفیفي نون ولګي نو دغه 15 صیغې به مبني وي په فتحې سره. د دې نه علاوه د فعل مضارع هغه 7 صیغې چې د هغې په آخر کې نون اعرابي ده کله چې د دې په آخر کې د ثقیلي نون یا د خفیفي نون ولګي نو بیا د جمهور نحویانو په خپل منځ کې اختلاف دی چې آیا دا معرب دي او که دا مبني دي. نو جمهور نحویان ته دې قایل دي چې دا معرب دي په نون د حذف سره. البته امام اخفش رحمه الله او داسې ځینې نور علما کرام ته دې خبرې قایل دي چې د دې 7 صیغو سره کله د ثقیلي نون یا د خفیفي نون ولګي نو دا به بیا مبني وي. نو دا خو مونږ سره د مبني 4م قسم و. د مبني 5م قسم دی هغه اسم متمکن کوم چې په ترکیب کې نه واقع. او مخکې مونږه د اسم متمکن تعریف کړو چې اسم متمکن به مونږه هغې ته وایو چې د هغې د مبني الاصل سره مشابهت نه وي. نو بیا چې کله اسم متمکن په ترکیب کې واقع وي نو دا خو به معرب وي او په دې باندې مونږه تفصیلي بحث مخکې مونږه کړو د اسم متمکن کوم 14 قسمونه چې مونږه ذکر کړو. البته چې کله اسم متمکن په ترکیب کې نه واقع نو بیا نحوي علما کرام وایي چې دا به مبني وي او د مبني کېدو علامت دی سکون. مثلا زید، عمر، بکر، خالد کله چې دا به ترکیب کې نه واقع نو دا به وي مبني او د مبني کېدو علامت دی سکون. البته که دا به ترکیب کې واقع شي لکه مثلا مونږ داسې وایو جاءني زید رأیت زیدا مررت بزید یا جاءني عمرو رأیت عمرا مررت بعمر نو په دې صورت کې به دا معرب وي. د مبني 6 نمبر مشهور قسم دی اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن دی ته ویل کیږي اسم غیر متمکن دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې د هغې د مبني الاصل سره مشابهت وي.
اسم غیر متمکن به مونږه هغې اسم ته وایو چې د هغې د مبني الاصل سره مشابهت وي. او مبني الاصل د 3 سوزونه دي. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معلوم، او نمبر 3 ټول حروف. بیا کوم نحوي علماء کرام دي نو هغوی د مشابهت ډیرې وجې ذکر کړي دي، لیکن مونږ به کوم مشهور 3 وجې دي هغه ذکر کوو. نو انشاءالله تعالی چې کله مونږ ته دا 3 وجې یادې وي نو مونږ ته به د یو اسم چې آیا دا مبني دی او که معرب دی نو د هغې په پیژنګلو کې به څه نه څه اساني وي. د مشابهت لومبۍ وجه دا ده چې یو اسم په مبني الاصل کې د حروفو سره په وضع کې یعنی د حروفو په تعداد کې مشابه وي. د مشابهت لومبۍ وجه دا ده چې یو اسم په مبني الاصل کې د حروفو سره په وضع کې یعنی د حروفو په تعداد کې مشابه وي. مثلا په ضربته کې دا تا ضمیر دا اسم دی خو دا مبني دی. دا مبني ځکه دی چې تدې په حروف جارو کې د با، لام، کاف او داسې په حروف عاطفو کې د وو او د فا سره او داسې نور هغه حروف چې هغه د یو حرف نه جوړ شوي دي د هغې ټولو سره مشابهت دی. نو دې وجې نه په ضربته کې چې دا تا ضمیر دی نو دا مبني دی. دویم مثال دی جئتنا. نو په جئتنا کې دا کوم نا ضمیر دی، نون الف زبر نا، دا اسم دی خو دا مبني دی ځکه چې ته دې د حروف د هغې حروفو سره مشابهت دی کوم چې د 2 حروف نه جوړ شوي دي لکه ما او لا. نو د مشابهت لومبۍ وجه دا شوه چې د یو اسم په مبني الاصل کې د حروفو سره په وضع کې مشابهت وي. د مشابهت دویمه مشهوره وجه دا ده چې یو اسم د مبني الاصل په معنی باندې وي. د مشابهت دویمه وجه دا ده چې یو اسم د مبني الاصل په معنی باندې وي. مثلا متا دا اسم دی خو دا مبني دی ځکه چې دا د همزه استفهام په معنی باندې دی. څنګه چې همزه استفهام د سوال کولو دپاره راځي، د استفهام دپاره راځي، نو دغسې متا دا هم د استفهام دپاره راځي. دویم مثال موږ سره دی اینا. نو اینا دا هم اسم دی خو دا مبني دی ځکه چې تدې په مبني الاصل کې او په حروفو کې د همزه استفهام سره مشابهت دی چې څنګه همزه د استفهام دپاره راځي نو دغسې اینا هم د استفهام دپاره راځي. دریم مثال موږ سره دی رویدا. نو رویدا دا اسم دی خو دا مبني دی ځکه چې تدې په مبني الاصل کې د فعل امر سره مشابهت دی ځکه چې دا د هغې په معنی باندې دی. د رویدا دا د امهل فعل امر په معنی باندې دی. څلورم مثال موږ سره دی هیهاتا. هیهاتا دا اسم دی خو دا مبني دی ځکه چې دا په مبني الاصل کې د فعل ماضي په معنی باندې دی. هیهاتا دا د بعوده فعل ماضي په معنی باندې دی. د مشابهت دریمه مشهوره وجه دا ده چې یو اسم د مبني الاصل مشابه وي په احتیاج کې. د مشابهت دریمه وجه دا ده چې یو اسم د مبني الاصل مشابه وي په احتیاج کې. نو څونه نو اسماء موصولات، اسماء اشارات او دغسې ضمایر دا ټول مبني دي ځکه چې تدې په مبني الاصل کې د حروفو سره مشابهت دی او د حروفو سره چې دا کم مشابهت دی نو دا په احتیاج کې دی. څنګه چې حرف په خپله معنی کې بلې کلمې ته محتاج دی، څنګه چې حرف په خپله معنی کې بلې کلمې ته محتاج دی نو دغسې اسم موصول دا محتاج دی صلې ته، اسماء اشارات دا محتاج دی مشار الی ته، او ضمایر دا محتاج دی مرجع ته. نو اسماء موصولات
اسماء اشارات، اسماء او کم ضمایر دي نو دا مبني دي. ځکه مبني دي چې تدې په مبني الاصل کې د حروفو سره مشابهت دی او دغه مشابهت دی په احتیاج کې. نو څنګه چې حروف مبني دي نو دغسې اسماء موصولات، اسماء اشارات او ضمایر دا هم مبني دي. نو دا مونږه د مشابهت درې وجې ذکر کړي. لومبۍ وجه دا وه چې یو اسم په مبني الاصل کې د حروفو سره مشابه وي په وضع کې، یعنی د حروفو په تعداد کې. دویم چې یو اسم د مبني الاصل په معنی باندې وي. نمبر 3 چې یو اسم د مبني الاصل سره مشابه وي په احتیاج کې. بیا د اسم غیر متمکن مشهور قسمونه دا اته دي او دا د نهومیر کم مصنف رحمه الله دی هغې ذکر کړي دي او هغه اته قسمونه دا دي. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء اصوات، نمبر 6 اسماء ظروف، نمبر 7 اسماء کنایات او نمبر 8 مرکب بنایی. ان شاء الله تعالی آینده دروسو کې به مونږه د اسم غیر متمکن په دې اتو قسمونو باندې تفصیلی بحث کو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.